نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د علم طلبه لویه مرتبه ده، څنګه چې زموږ امیر محترم حفظه الله ورعاه ذکر کړو. خو بعضې د اهل علمو کې د بعضې ځایونو هم خصوصي مراتب لري. د دې ځای نه سړی سفر کوي، د مسجد الحرام ته ځي، هلته د مزونو الله رب العزت اضافه کوي. یو مز په لاکو مزونو باندې الله مضاعف کوي. مسجد نبوي ته ځي، هلته یو مز په زرو باندې الله مضاعف کوي. بیت المقدس ته ځي، هلته مز په 500 باندې مضاعف کېږي. قبا کې یو 2 رکعته نفل وکړي نو د عمرې ثواب الله مضاعف کوي. د هغې وجه دا معلومېږي، محدثین دا ذکر کوي دا برکات په اعتبار د باني باندې. د مسجد الحرم باني ابراهیم علیه السلام او الله د هغه د بنا په وجه باندې او ملک کې هغه ځای کې دومره برکات اچولي. موږ ته دا پته نه لګي چې امام هلته څوک دی. هلته داسې امامان هم شته چې چا ګیرې خرچې کړي او چا ګیرې لنډې کړي، خو دا پته نه لګي سړی دې له نه دی چې فلانې له ځمه، خو مسجد حرم مقصد وي. او د سلیمان علیه السلام بنا په وجه باندې هغه جومات کې دومره تضعیف راغلی دی. مسجد قبا کې او مسجد نبوي کې اضافه په اعتبار د باني باندې راغلی دی. نو بعضې ځایونو کې الله ډېر برکات هغه په اعتبار د باني د هغه مسجد باني د هغه مدرسې باندې کېږي. زمونږ دا مرکز چې دی د دې باني شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرکزه دی. هغه د هغه د بنا په وجه باندې هر اهل او نااهله زمونږ په شان سړی هم دې کې کار الله کوي او الله یې قبول کړی دی. نو بعض ځایونو د باني هغه احترام پکار وي. 80 کاله 80 کالو نه دې کلي کې دا مدرسه الله آباده کړې ده او د دې ځای نه ټول ملک ته داعي د توحید د سنت الله خوروي. نو د دې وجې نه د دې ځای د تقدس او د دې ځای د احترام خیال ساتنه پکار ده. زمونږ د غلطۍ په وجه باندې زمونږ د هغه عمل زمونږ وایي او نسبت به شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه ته کېږي. نو طلباو ته ډېر احتیاط په نسبت د نورو مدارسو کې د دې ځای احترام او لوی ملحوظ ساتنه پکار ده. انشاءالله تاسو داسې به وکړئ، نو دعا به وکړو چې الله رب العزت زموږ دا کال د خیر او د عافیت باندې الله تېر کړي. کوم ملګري حصول د علم لپاره راغلي دي، الله هغوی لپاره صحیح علم او معرفت د رب العزت او صحیح پوهه د حدیثو الله ورته نصیبه کړي. الله دې موږ باندې داسې مشکلات نه راولي چې هغه مشکلات په ژوند سبقونو کې قضایي راځي یا د ملګرو فهم ته نقصان رسي. الله داسې حالاتو موږ الله وساتي او دا مرکز له الله مزید ترقي ورکړي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.